بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخښونکی مهربانه دی، خالق د مخلوق دی، رازق د مخلوق دی، قادر په مخلوق دی. عزتمندو، دا وخت زه رحیم آباد کې ولاړ یم. کومه یو ماشومه چې وه نو هغه زما پیر چې دی، زما رور چې دی امجد غفور صاحب و. او د امجد غفور صاحب په باره به هم زه دا خبرې وکړم چې د امجد غفور صاحب تاسو نور سوشل اکټیویټیز تاسو نه دي کتلی جي پروژه کې چې هغه کومو کسانو ته راشنونه رسولي دي. حقیقت کې د داسې افسرانو، داسې ځوانانو ته په زلربي پښتونیار پوره د اخلاص ټیم سلام کوي. عزتمندو، امجد غفور صاحب ماشومه په روډ کې ونیوله او هغه سامان خرڅو. چونکې حقیقت ته چې موږ راورسېدلو نو الحمدلله په ټول پوره مکمل حقیقت په هغې کې موجود دی. عزتمندو، هغې وجه دا ده چې د هغې پلار چې دی چې هغه د نن نه څو کاله مخکې اکسیډنټ کړی او د هغه دماغي حالت چې دی هغه د کار جوګه نه دی. د دې محلې خلکو وینا تر مخه چې یاره د له قبر هم کنله شو، خو الله پاک چې څوک نه وژني نو هغه مطلب دا دی چې انسان به یې څه وژني، مرض به یې څه وژني. عزتمندو، زما سره زما مینوال چې کوم دي د بهر ملکونو چې کومې رابطې کړي چې یاره دا خو مالداره کور دی، دا یو مالداره ماشومان دي. نه عزتمندو، ستاسو د مخې ولاړ دي. زمونږ د دې سره تقریبا چې 2200 پروګرامونه موږ سیوا وکړل. موږ به الله لزو، موږ به خپل وروڼه داسې نه جوړو، موږ به خپل وروڼو زړونه نه ورانو. بلکې زما سره چې زما د پیر صاحب کوم دی چې عزتمندو همیشه پروګرامونو له همیشه زیږونو ته هغه زه لیږلی یم او د هغې خلکو ښېګړې شوي دي. دا هغه ماشومان دي عزتمندو، زمونږ واړه بچي دي. خو رابل به راځم زه امجد غفور صاحب له به راځم او څومره خلکو چې امجد غفور صاحب ته سلامونه کړي دي چې هغه د انګلینډ نه دي، د دوبۍ نه دي، د الله چې دا څومره هیواد دی. ما ته هغې دا ویلي دي چې دته زمونږ د طرف نه دته سلوټ وکړه جي، ته زمونږ د طرف خپل کا. عزتمندو، دا زما رور دی. دا زه جذباتي کېږم، یقین په الله وکړه چې د کوم کارکردګۍ ته ګورم. عزتمندو، ستاسو دپاره په زلربي پښتونیار نن راغلی د اخلاص پروګرام سره. ستاسو ما خپل دغه چې دی جي زما رور چې دی هم ستاسو دپاره خپل کړو. دا ستاسو هغه مینه وه، دا رټ سلوټ ما هغه ته وکړو جي. زه راځم هغه له هغه به تاسو ته یو څو خبرې کوي. ماشوم راله څنګه دغه د پیسې ول هم هغې ته راغلي دي، د هغې په لاس کې دي جي، هغه به تاسو ته یو څو خبرې کوي. عبدالغفور صاحب ټولو مینوالو ته خو اول سلام وکړه جي. کوم چې تاسو ته سلامونه کړي دي جي، ما ته چا څه ویلي هغه ما خپل فرض پوره کړل جي. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجربي پښتونیار بای ډیره مننه، عزتمن شي، قدرمن شي. کومو مینوالو چې زما سره رابطې کړي دي یا ستاسو سره پنجربي پښتونیار بای رابطه کړې ده او هغو مالا حوصله افزایي دپاره مختلفو داد سلام کولو دپاره کالونه کړي دي یا نورو ملګرو ته کړي، زه د هغو ټولو شکریه ادا کوم. زه هغو ته سپیشل سلام پیش کوم چې هغو زه اپریشیټ کړم د دې ماشومې په مدد باندې. خو دا زه یو خپل حق ګڼم، دا دنیا چې دا په انسانیت باندې آباده ده. نو زما رونو، انسانیت یو ډیر ښه شی دی. الله تعالی وایي تا زما د بنده عجز بنده سره، کمزوري بنده سره امداد وکړه. نو زه به مطلب دا زه خپل الله تعالی وایي چې زه د انسان قرض په ځان نه پرېږدم. نو موږ خو د الله تعالی سره قرضه کوو د خپل وس مطابق او د الله تعالی نه امید ساتو چې انشاءالله زموږ دا کم رونه چې دي، دا کم استطاعت لرونکي خلک چې دي، کوم موږ چې ورته وایو چې یاره مطلب دا دا د خلکو سره امداد کوي، نو د هغو د وجې د دنیا آباده ده. دا هغه ماشومان دي، دای مشره خور ده، دای ورپسې خور ده او دای کشره خور ده، خپل په خپې ولاړه ده، خپل په خپې ولاړه ده. زه زما نور نه برداشت کېږي د داسې عجز خلکو. دا د یو کال نه زه اینم چې دا ماشومه د دې سړک په غاړه ناستی او په ټوکرۍ کې کله چڼه کله چکني مور یې وله ورکوي په دې ټوکرو کې. دا ماشوم هم راځي، دا هم راځي، دا هم راځي، دا درې واړه ناست دی. خو زما د الله تعالی په ذات باندې قسم چې نن درېیمه ورځ ده چې ما ته کوم دلي سکون میلاو شوی دی چې دا ما به دې کور کې نولي دي. زه ورسره په رابطه کې یم. ملګرو راته ډېر وي چې ته خپل اکاونټ نمبر راکړه چې موږ پیسې در ولېږو دوله ورکړو، خو ما ورته انکار کړی. شکر الحمدلله د دې ماشومانو کومه والده صاحبه چې ده هغې له ما په دې
ایچ بی ایل بینک کې اکاونټ کولاو کو نو هغه اکاونټ نمبر په پنجربي پښتونیار بای تاسو له درکې ما سره چې تاسو کمی رابطې کړي زه هغه ډیره شکریا ادا کوم خدا پیسې ما ځکه نه غستې ما چې کېدې شي زه حق حقدار ته ونه رسوم انسان یم کمزور یم نو هغه اکاونټ هغه کولاو کو کوم مرګرو چې کمی وعده کړی یو دوه مرګرو وعده کړی چې 30,000 روپۍ به موږ درلیګو ته به دول ورکړو هغه ته ما ویلو چې والده صاحب به اکاونټ کولاو کی هغه اکاونټ ته به ډایرکټ زیدو به سبق وای د دوه به کور اخراجات تر سکیږي نو دا ماشوم به ولې ټوکرای را دي بار په سړک کې به بیا ناسي دې ټوکرای نه بده بیا قلار ان شاء الله دې به سبق وای دا زمونږ بچي چې سار د کور نه راوځم نو زما بچي ماته وای مال 100 روپۍ راکا نو څنګه به په ډیر 100 روپۍ گزاره کوي دا هم ته دام زمونږ بچي دی کنه زمونږ بچي ولاړ نه دي زمونږ الله تعالی ته پوښ نه کوي دا یو دوه مرګرو ډیر زوره ورشي او ما خو وتوي چې ماته پیسې نه را لګي اکاونټ په کولو کې هغه ته به راولګي دا بل چا په ذریعہ یا خپل یار دوست په ذریعہ ری ما بعد تراشي دی پم ته مخامخ په بخمن مالک کور د ټوله دنیا پیژني خو هغه ډیر زوره ورشي دي نو دا یو مرګره دی ولعلم چې دا کم ملک نه دی دا راته پته نشته خو ډاری کې زما په نوم را لېږلي دا 20,031 روپۍ دي 20,031 چې هغه یو روپۍ پکې ما ایښودې ده ما د خپل الله د مخې الله ته ګواه شې کمې پیسې چې راغلې ما ورکړې دا والا بچي دا یو بل مرګري د مردان نه په ایزي پیسه باندې ماته 1500 روپۍ را لېږلې چې دا د زکات پیسې دي او دا د ماشومان لورکا نو دا میم الله ته ګواه شې ما ورکړې ډېره مننه حمزه غفور صاحب تا ته سلام ستا جذباتو ته ستا جرأت ته ستاسو په شان افسرانو ته په زلربي پښتونیار ستاسو د پوه خاوره ده عزتمندو یقین په الله وکړه چې زموږ نورې خبرې نه کېږي موږ هم جذباتي کړلو حقیقت تاسو ولیدو که نه چې څوک غلط کمنټ رالیږي یاره دا داسې چل دی دا بزنس دی الحمدلله دا بزنس نه دی امجد غفور صاحب ته پته ده او ستاسو اخلاص چې دی هغه موږ همیشه د کیمرې په مخ باندې ورکړی دی وعلیکم السلام څه وایي د ماشومانو مبارک خدا موږ ته پته ده د والد صاحب اکسیډنټ کړی او دلته دلته قبر هم کنهستی او قبر بندوبست هم ورله کړی خو بس اوس خو ماشاءالله امجد غفور صاحب دلې ورسره ولاړ دي دویم ورځ د دوه مونږ نه یو دا تک سره غرمه دي 5:30 منټ هم په دې غرمو د پاسه باندې نشي ودرېدی پوه شوې او دوبه ناستو تاڼې مخې ته هره ورځ سهار به تلل او ماښامه پورې به ناستو نو ماشاءالله امجد غفور صاحب خپله ډیوټي هم ډېر په ښه طریقې سره زه یم که ټول افسران داسې شي نو انشاءالله حالات په ډېر زیات ښکلي شي او دو خپل ډیوټر سره د انساني همدردۍ هم ډېر زیات خیال ساتي په دې روژه کې ثابت روژه موږ به کتل په سوشل میډیا باندې چې بس یو په غر باندې هم ختل او په کلارو کوڅو کې هم ګرځېدل او راشن په تاڼه کې دا لاسه کې په تاڼه کې به هم پیکینګ کړی او خلکو ته به تاڼې ته راشي خلک په بس تاڼې ته هم تلل نو زه هم ماشاءالله دوی ډېر زیات انساني همدردۍ باندې ډېر زیات کوشش شروع کړی دی زه ټول خلک داسې شي او موږ ورته سلام کوو ډیر زیات په خپل ډیوټي سره سره د نورو مسلمانانو هم ډیر خیال ساتي مندو پروګرام تاسو وکتلو او زمونږ امجد غفور صاحب زما پیر صاحب هم تاسو اوریدلو دا کور د کوسم تاسو وکتله باقاعده رالو دا غي انکوایري وکړه ډیر عجزان دي ستاسو په 1500 روپۍ ستاسو په 1000 روپۍ ستاسو په 2000 روپۍ د وس مطابق ستاسو عزتمندو د دې ماشومان چې د روان مستقبل ټول روښانه کیږي د دې ماشومانو ته د رزق کمې پوره کېدی شي الله دې زمونږ په معاشره کې زمونږ د امجد غفور صاحب شان افسران د هغه په شانتې په دین مین خلک په قوم مین خلک په یتیمانو په غریبانو باندې مین خلک الله دې په هر مال کې پیدا کړي په هر ځای کې دې الله پاک موږ ته داسې ځوانان راوزېږي او عزتمندو موږ به د دې ماشومې د موږ چې کم اکاونټ کولو کړی دی امجد غفور صاحب او په دې پسې هغه محنت کړی دی تللی دی راغلی دی پسې جي نو دی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ او که تاسو موږ له راولېږلې یا امجد غفور صاحب له راولېږلې یا تاسو د دې اکاونټ ته رالیږلې نو انشاءالله زه دا د اکاونټ نمبر به زه په دې پروګرام له پاسه به تاسو ته مخامخ لیکلی جي او د دوی سره پل مدد پل مرستې وکئ عزتمندو تاسو ته چې مونږ کومې خبرې وکړو انشاءالله دا به د swatnews.com په پینک باندې دا پروت دي تاسو دوی سره باقاعده خپل مدد کولی شئ که زمونږ په لاسي که د امجد غفور صاحب په لاسي که د دې اکاونټ ته تاسو ته هلته کې تکلیف نه تاسو په دې هم رالیږلی شئ بالکل تاسو رالیږلی شئ انشاءالله د دې نمبر به مونږ په د تاسو به زمونږ د سکرین په شیشه باندې انشاءالله دا نمبر به تاسو ته مخامخ وي څومره خلکو چې پروګرام وکړو څومره چې مدد کړی الله دې ستاسو خاندانونو د داسې آفات د داسې مرض نه وساتي مونږ هم په دعاګانو کې ساتئ مونږ به هم ساتو بل پروګرام پورې پوره د اخلاص د ټیمه
او سره د امجد غفور صاحب سره د نور ملګرو ستاسو نه اجازه تخلمه په الله سپارم د لوی الله پامان.